جوړه کړې خلکو جوړه کړې ما درته ویلي دي که ستاسو سوچ کړی موږ طحاوي شریف د فقهای احناف او مایاناس کتاب او په هر عصر و دور کې علماء احناف یا کابرینو او د مشرانو نه دا خواهش او تمنا کړې ده مطالبه کړې ده چې باید طحاوي دواړه حصې دا خو دوه جلد دا 2 کاله وشو چې یو جلد خو د سره نه ویلی کې اول جلد کې صرف کتاب الطهارت دا 2 کاله وشو چې لا پکې کتاب الصلات او جنایز او یو څه پکې شامل دویم جلد خو سوال نه پیدا کی جلد اول کې په لسو کې یو حصہ صرف او صرف کتاب الطهارت نو زمونږ کابرینو ته ویل تمنا او التماس چې یاره صاحب کدا دواړه جلد داخل شي وی ټیم نشته بیا ورته دا درخواستونه وشول چې یاره دا خو که پاکستان دا که افغانستان دا که هندوستان دا بری صغیر ټول دا ریاستونه احناف دي زمونږ رئیسی مذهب چې دا حنفیت او دا د احناف یو مایاناس کتاب ته په ذخیره د احادیثو په کار د چې دې ته موږ د بخاري شریف برابر اهمیت ورکړو د هغې شان عظمت په خپل ځای څومره ټایم هغې ته ورکوو اهمیت سره دارنګې دی او په هره مدرسه کې طحاوي شریف د یو ټنګېدلي حنفي عالم سره چې هغه ذهناً و اعتقاداً عملاً و تقلیداً په هر لحاظ باندې کټر حنفي مسلک والا او د کتاب حق ادا کی ترڅو زمونږ طالبان د خپل مذهب نه او د هغه مسایلو مختلفون فی نه چې هغې کې زمونږ او د غیر مذهب او لا مذهب او بې مذهب او خلکو منځ کې اختلافات دي د هغې نه په صحیح طریقې سره واقف شي خو ډېر افسوس سره باید سړی ووایي چې دغه خبرو ته عملی شکل نه میلوي نن برا شو دې مسئلې صاحب دی کتاب باب دی فرض رجلین فی وضوء الصلاة چې مسلمان دی او داسه دی بار او داس کوي او خپې وینځي نو د خپل وظیفت څه ده فرض مسده که غسل وظیفه د رجلینو څه ده آیا غسل د وینځي به او که مسح ده تاسو ته زه یو خبره کوم خو مربوطه به یادوئ په دې باندې د علماو اتفاق ده په دې یوه خبره سلفن و خلفن خبرې بله مختصره کې غونډهیې به سلفن او خلفن په دې اتفاق ده چې رجلین په اعضاء الوضو کې داخل او شامل قرآن شریف په آیت الوضو کې 4 اندامونه ذکر کړل یو پاغه کې و ارجلکم رجلین دا مسله اتفاقی شو چې رجلین په اعضاء الوضو کې داخل او شامل دغه چا اختلاف نشته کاغه اهل السنت والجماعت دي او په اهل السنت والجماعت کې احناف دي موالک دي حنابلة شوافی څوک کاغه اصحاب ظواهر دي کاغه اهل تشیع دي ټول دا منی چې دا په اعضاء الوضو کې شامل سلف او خلف ټول نو اختلاف په څه کې د شفیع الله صاحب اختلاف په حکم درجه لایو رکنیت خو ټول ومنه چې آیا حکم د رجلینو غسل ده که مسح خبره لنډه شوه که نه اول به د جمهور مذهب او دلایل ذکر د جمهور علماو بیا ورسره دا ټکی ملګری که سلفن و خلفن احناف موالک شوافی حنابلة جمهور فقها و محدثین اغوی دا وی
چې وظیفه د رجلین او قدمین او غسل د عند القدرت عند چې ته قادر په غسل باندې یا لکه چې وسوبه نه قادری سره یا زخمونه دی په خپو باندې ډاکټر وینځل بند کړي قدرت شته ټول وی چې وظیفه غسل د خو عند القدرت یو دویم اذا لم يكن متخففا چې موزی نه یچول جرموقین موزی بوټان نه یچول وظیفه غسل منګه ډېر خبرې راوالو په دوو کې دننه جمع کو لن تبیرو څلور دلایل جمهور علما وایي چې حکم غسل القدمین عند القدرت اذا لم يكن متخفف اول دلیل ما تواتر عن النبي من فعله وقوله وتواتر سره د رسول الله مبارک قولا فعلا غسل القدمين ثابت وتواتر سره د نبی علیہ السلام قولی تواتر او عملی تواتر راغله د په غسل د قدمینو باندې الګا تواتر غټ دلیل ده کنه قولا تواتر فعلا تواتر شیخ صاحب ستا مبارک زین دا خبر ومنه دویم نمبر دلیل وما ورد في فضل ذلك من تكفير الخطايا وما ورد من فضل ذلك في فضل ذلك من تكفير الخطايا رابشی کتاب الوضو تاسو ونه ویلې چې لاس وینځي د لاس ګناهونه ساقط مخ وینځي د مخ خپې وینځي دا تکفیر د ګناهونو محو د ګناهونو دا غسل سره ویل د دای په مس باندې نه ویل چې کله سره مخ وینځي د مخ ګناهونه پرې او د پوز او د خلی او د سترګو او جلاسونه تر لوکانو لاندې ک ګنا پټه یا غپره او د خپو سره د خپو ګنا نو دا تکفیر الخطایا محو الخطایا دا په غسل القدمین سره راځي دا فضیلت او ثواب دا په مسح القدمین سره نه دا خبره یاد دریم نمبر دلیل ومن الوعید فی التساهل فی غسل القدمین ومن الوعید فی التساهل فی غسل چې یو سړی د خپو په وینځلو کې تساهل او تسامو کوي خپه کې وچ ځای نه دی نه پاتې شي شاته پوندو طرف دا تاسو وعید نه ویل ویل للأعقاب من النار ویل للأعقاب نو مسک خواسم چې سړی کوي په موضوع درې ګوتې کوي باقي ټول خپام د سي کنه دا وعید علی راضی چې وظیفه د رجلین غسل او تانه چې ځای وچ پاتې شي ویل للعقاب من النار دا وعید چې راغلی دا په ترک الغسل کې دا وعید راغلی چې څوک په غسل القدمین کې تساهل کوي غفلت کوي تسامح کوي بے پروايي کوي مسکه دا شی نه دا مې څو دلیل درته وې څلورم دلیل ته وګورئ تعامل د امت تاسو تعامل د امت ویل چې دا په منزله د اجماع امت د نبی علی السلام د زمانه نه راواخله الی یومنا هذا د امت تعامل را نقل په غسل القدمین عند القدرت اذا لم تكن متخففه چې قدرت وی موزه د پخپو کړي نه
امت تعامل په غسل را روان ده په غسل او تعامل د امت داسې حجت ده لکه اجماع د امت چې حجت ویلو کنو سو دلیل مې درته وای یو پنځم هم درته وای حضرت عطاء بن ابي رباح چې د 200 صحابه سره ملاقاتونه شي ډېر لوی تابعی هغه فرمایي ما داسې یو صحابي نه دی لیدلی چې هغه په قدمینو باندې مسح کړي وي او غسل یې نه یې کړی او قدرت دی وي او موضع د پخپو کې نه یې هغه د مسح کړي داسې یو صحابي ما چېرته لیدلی ما نه دی لیدلی یو صحابي چې هغه د په قدمینو باندې مسح کړي بغیر د موضوع په وخت د قدرت د استعمال کې بلکې غسل القدمین معلومه دا شوه چې حکم د رجلینو غسل د نمس د جمهور په مقابل کې مذهب د شیعاګانو ده اهل تشیع او ما درته ویلو تشیع شپږ دېرش ډلې دي 36 گروه هستند و عقیده هر گروه از عقیده دیگر مختلف است پدې کې یو ډله ده امامیه ورته وایي امامیه وایي چې حکم د رجلینو مسح ده که موضوع وي او که نه قدرت په استعمال وي که نه عذر وي که نه به هر حال پخپو به مسح دوی راوړي په استدلال کې درې روایت یو د حضرت علی رضی اللہ عنہ یو د حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یو د حضرت انس رضی اللہ عنہ او کله د اکرامه او د شعبی اقوال او روایتونه مرو من جمهور به د هغه جوابات کو چالت مسح راغلی د مسله څه مطلب دی وای چې حکم د رجلینو مسح د غسل علی روایت راوړي رضی الله عنه انس او ابن عباس عامر شعبی او اکرامه دریم مذهب د بعض اصحاب ظواهر ده دا اصحاب ظواهر ګورې ډېر ډلې دي تاسو په د اهل حدیثو کې یو ډله د هغې ته غربای اهل حدیث وایي دا چې د نن زمن دی هغه ټول اهل حدیثو ته بیا کافران غربای اهل حدیث لکه د المسلمون ډله دا ټول مسلمانانو د کتا ویل چې مولانا سے وای کافر شو کریمه وای مولانا خو خدای ته وای انت مولانا هغه وای چې ګوره د رجلینو دو وظیفې دي ام به مسح ام به غسل کوي کمزوری مذهب څلورم مذهب پکې د بعض اصحاب ظواهر دار التخيير بين الغسل والمسح وې دیار چا خوخه ده کڅوک پخپو مسح کوي هغه دې مسح او کڅوک غسل کوي وینځي هغه دې غسل ماشي شفیع دا څلور وړه مذاهب یا اقوال یا رائے مې درته ذکر ستاسو ذهن ستاسو عقل او فهم او سوچ ستاسو سمج تم قول ومنه د جمهور کنه ودی الله بندگانو خلیتم قیزیت چوله پنځه غد دلایل درته وې د شیعاګانو د امامیه او د دلایل جوابات روان دي هغه بدرته وې لګن
وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد للناس ثم الرحبة ثم أوتي الرحبة دار الإمارة مخته وچبوترا والتكين استر فمسح بوجهه ويديه ومسح برأسه فمسح بوجه دار إمامية والدليل ده ويقول فمخه مسح كده فلا سنو ومسح برأسه ورجليه دا روایت د چا ده د علي سره نو منګ ورته وای چې دلته خو راځي چې مسح بوجهه تاسو خو بیا د مخ وظیفه غسل وایي دلته خو راځي و مسح بيديه تاسو خو د لاسونو مسح نه وای غسل وای کنه و مسح براسي ورجليه څنګه کم تعویل چې تاسو په مسح بوجه یده کې کوي هغه برجلینو کې کوي معنا غسل خفیف لګي او به استعمال کړي ډېر او به وشكر فضله قائما ثم قال اننا او چې لوټه کې په لوټه کې کمی وبدي او داسنه پاتې شوی هغه په ولاړه باندې وسکلي دوه قسمه وبدي تبرکن هغه په ولاړه باندې سکیش د حصول شفا او سعادت پنیه او د زمزم دی هغه مبارک وبدي یو چې لوټه کې تانه د چاراندام نه بچ پاتې شي زیاته ودرېګه مخ په قبله غوسکا وی د قرنګ رسول الله علیه السلام مالی درې او ان ناسا یزعمون ډیر خلق دا خیال کوي چې ان هاذا یکرا په دا ولاړه باندې وبسکل مکروه دي د آدابونو خلاف دی عادت ما جوړوي او کدی او داس چاراندام وبل وټه کې پاتې په ولاړه اسکی اجازه او د زمزم ویني رایت رسول الله یسنو بمثل ما صنع ما رسول الله لیدلو دقه شانت کار کړو کم چې ماو دی او داس نه پاتې شوی او به په ولاړه اسکو هاذا وضو من لم يحدث دا دی هغه چا او داس دا چې هغه بیا او داس نه یعنی وضو علی الوضو ګوره هر اندامه معمولی وبو سره وینځه هغه غسل خفیف نه تعبیر په مسح باندې شوی قال ابو جعفر وليس في هذا الحديث عندنا دليل ان فاضل اليه هو المسح لان فيه انه قد مسح وجهه یعنی که څوک په دې روایت دی علی باندې استدلال کوي چې وظیفه د رجلانو مسح د کې خدام راغلی چې مسح وجهه د کې خدام راغلی چې په یادای وکانه ذالک المسح غسلا دا مسح په معنا د غسل او غسل دوا د عمیق او خفیف د غسل خفیف وضو علی الوضو او به لګ استعمال کړل قد يحتمل ان يكون مسح برجله ايضا دا مطلب دام د چې په خوې مسح وکړه معنا او به لګ استعمال کړ وبه قال حدثنا فرد قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا عبد الله بن اسحاق عن محمد بن طلحه بن يزيد بن يقال عن عبد الله الحمداني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل علي رضي الله عنه وقد اراق الماء تشباولي کړه ویل فدعا بوضوء فجئناه بإناء من ماء فقال يا ابن عباس الا اتوضا لك كما رايت رسول الله آیا زستا سو په مخ کې او د سونه کم چې نبی پاک کړه را يتوضا قلت بلى فدعا به امي مور او پلار می درنه قربان شه فذكر حديثا طويلا قال ثم اخذ بيديه جميعا حفنه ودوالو لاسو یو لب او بر واخست فسک په زور وشتلو ته وای دلته پیدا معنا نه کوي فسک راوایړ ولې علا قدمه په خو باندې قدمه اليمنى واليسرى فخيخ او پچپ په دوالو لب بر واخست په وایړ ولې قال حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز محمد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بلا كفه ما فرش على قدميه وبيرا واخستل او فرش به على قدرش مانم بيول فمازه مزه بيول په قدمونو وهو متنعل او قدمین مبارکین په چپل کې وخا چپل کې داسې و چې ټول قدم ښکارېدل وبه قال حدثنا ابو قيد قال حدثنا محمد بن الاصفهاني قال اخبرنا شريك عن السدي عن ابي حير عن علي رضي الله عنه انه توضا فمسح على ظهر القدم ور فمسح على لپاسه په قدم مسح او دوه احتمال دي یو احتمال دار چې مراد د مسح نه حالت تخفف زکه مسح وکړه چې موضوع اچولې وي الدا منګم بنو چې چا موضوع اچولې خو مسح وکړي او دویم احتمال دا چې غسل خفیف لګي او به استعمال کړي
نو ګوره اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره. وی قسم په خدای چې ما رسول الله ولید چې بره مسح کړی د چې موزه په خپو وي کمال دل نه وای نو د عقل تقاضا دار چې لاندې قدم تلی باندې مسح کول او لا ول برانی حسینا ځکه لاندې تلی په ځمکه باندې لګیږي. وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا احمد بن الحسين اللهبي قال حدثنا ابن ابي حذيفه عن ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا توسل ونعله في قدميه مسح ظهور قدميه بيديه ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. ګوره ما درته ویل دا د امامیو د دلایلو جوابات منګه وی غسل مسح کې دوه احتمال دي یا موزه اچولې وي دا منګه منو او یا د مسح نه مراد غسل خفیف ده ځکه هلته مسح علی وجه وقایده راغلی ده نو معنا دا چې لږې لږې اوبه په مخ اچولې او په لاسو په خپو باندې. خدایه د ټولو مریضانو ته شفا نصیب